السلام علیکم. ملګرو دغه ټرانسفارمر ته یې وینئ دا د انوزۍ د سالیزۍ کلي دی. د اختر یوه شپه له مخ دا ټرانسفارمر راکښته کړی. ضروري سامان کویل و، دغه کوم ګران میټریل چې دی دا یې ځینې غلا کړل او دغه ټرانسفارمر د کوکه لاندې پرته د نور قیمتي سامان یې ګرځي یې وړلی. اوس دلته سوال دا پیدا کېږي چې دا د کلي شاوخوا کورونه دي، یعنې د کلي میان دی، مګر دا تر وارداتونه بار بار موږ وینو دغه غلاوې کېږي. اوس دا غلا یقیني طور پر پردی سړی دونه زړور نشي کېدلی چې له د باندې راشي او هغه د کلي په میان کې د تر ټرانسفارمر ښه په طبیعت راکښته کړي او بیا یې غلا کړي. او زه خو نو پر موقع نه یم ورغلی، بهرحال خلکو ویلي ول دلته امونه لا ورته خوړلي وو، دونه په طبیعت یې دا سامان راکښته کړی و. اوس دلته دا یې سوال پیدا کېږي چې کیبلان غلا کېږي، د برموغه شمسیانې غلا کېږي او سمرسیبلان راوخیږي، د برموغه هغه په طبیعت غلا شي او ټرانسفارمران خو نو دا څویمه واقعه ده. دریم څلورم دا په خانوزۍ کې دا تر غلا سو. نو د سالیزۍ دا دونه ګنجان آبادي یعنې رشت دی، له هغه باوجوده دا ټرانسفارمر دا غلو دا تر په طبیعت راکښته کړي. نو اوس دلته دا سوال پیدا کېږي چې د دغه سرپرستي یقیني طور پر له لوړې خوا شته، کنې غل دونه زړور نشي کېدلی او خدای دې نه کوي د علاقې والا یا د کلي والا یا زموږ دوی په تربرو کې خامخا یو څوک له دغو سره تعلق لري. ولې بار بار که غلونه نیول سوي دي د کلي والا هغه بیا ایله سوي دي، او که پردی سړی مطلب له افغان مهاجر یي له د بلې خوا هغه یي، د هغه سرپرستي بیا برته زما او ستا د کلي او د علاقې والا کړي. نو اوس دا یو المیه ده، زموږ اخر کار د دغه به څه ښیي پر مخ، د دغه انجام به څه ښیي. زموږ اتحاد و اتفاق که نه والی بیا به تر دغه هم سختې واقعیات خدای دې نه کوي کېږي، بیا به په کورو راننوځي، موټران به هم بیایي خدای دې نه کوي، بیا به د کورو قیمتي سامانونه هم غلا کېږي. نو اوس دا تر صورتحال کې موږ ته د اتحاد و اتفاق ضرورت دی. اوس دا خو نن یو کلی په تیاره کې دی، سهار بیا دا تیاره پر بل کلي هم غوړېدای شي او بیا تیارې خو که سره هم غوړېدلي دي زموږ پر قوم، موږ سر نه خلاصوو. نو ښه خبره دا ده اوس لا وخت شته، باید چې موږ اتحاد و اتفاق وکړو، دغه تر واقعیت پر مخ وګرځوو او د خپل غله که هغه چونکې د هر چا ورور یي کې زوی یي کې هر څه یي، د خپل غله موږ دفاع وکړو او خپل غلاول چل تر خپل انجامه ورسوو. نو انشاءالله دا تر واقعیات به بیا پر مخ نه کېږي. نو موږ که د هغه تر صورتحال والی موږ په دا شیانو کې اګنور کول نه، دا اور را روان دی زموږ دوی کورول، الله د خپل فضل وکړي، پر دغه باید چې ګډ سوچ وکړو. ډېره مننه.